دلته هماله ټول سرکاري ملازم را روان دي. او تاسو د غوښه نه راځي دا ډیسي شو منسریټ شو مثال هغه دا غوښه نه راځي دی نو پوهېږي ماشومان دي. سبا ستاسو منم سبا زه ومنې داسې باندې موږ به چلو ستاسو ټولې هغه به زه نه منم که شل پیسې 12 به موږ مړې کوو 8 به مال آډر راکړي چې 8 نه کم نه کم چې په دې کړۍ باندې کم لیټ لګېدلی کساب ته لیټ لګېدلی ګاګ دا به موږ له پرېږدي دا به موږ له نه پوهېږي چې تاسو ټول هر څه بند کړئ. خپله دې غټ غټ ګاډو کې ګرځي په هغه کې ګرځي هغه هېڅ عادي ولا هغه نشته دی. اوس ګرمي راغله دی ویسیګان لګوي خپل کورونو کې خپل مثال دفترونو کې اور منگ مثال یو بل هغه نه یو حقدار نه یو. आलमी और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने तवानाई बचत प्रोग्राम के तहत रोज़गार के औकात कार में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। मैं इस वक्त पेशावर के तारीखी नमक मंडी बाज़ार में मौजूद हूँ जो छोटे गोश्त की कढ़ाई के हवाले से मशहूर है। यहाँ हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के मालिकान से बात करते हैं, शहरियों से बात करेंगे इन औकात कार से उनको किन मुश्किलात का सामना है, शहरियों का कहना है। तमाम तफसीलात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। तमाम खानबाज नमक मंडी सदर मां दौरा से खुश नहीं दस पे टक टुकेगी आगम माने जो बंदई तो जो बंदई मिसाल तवाने को पदे ना आगे की जो तवानी पदे आगे की कोला दो घर घर गाड़ू के गर्दी पागा की गर्दी आगा इस आदि वाला गरिश्त दे उस गर्मी रागला दो वैसी गान लगाई पर कोरोना की खपल मिसाल दफ्तरों की और मंग मिसाल ये बल्ब आगा नहीं हकदार नहीं तो मंग ये औलत बजोना मखनु शुबंदा वाले तो मंग कार दासे दे او تاسو د غوښه نه راځي دا ډیسي شو منسریټ شو مثال هغه دا غوښه نه راځي دی نو پوهېږي ماشومان دي مله هغه ورځ مثال ګاډي ډکو او 10,000 روپۍ جرمانې ولګول ولې څه ګناه یې کړې وه جواري یې کړې وه چرڅه خرڅ کړو افیم یې خرڅ کړو صحیح کړو نو موږ دې نه دا مشران چې کوم دي دې نه موږ مطمئن نه یو زموږ حکومت دا مطالبه ده چې موږ ټیک د تاوانۍ پاکستان زموږ ملک دی لیکن موږ له خو مثال پوه شي ته لاره وکړئ که نه کم از کم موږ له 11 بجو پورې یو ټیم راکړئ. زه نمک منډۍ سابقه صدر یم او نثار چرسي باندې مشهور یم. موږ له ډېر زیات تکلیف دی ولې چې موږ له ګاګ 9 بجې آډر راکړي نو دا کم نه کم لس تیمونه تیارېږي دلته موږ له دې تاسو بجلۍ مړې کوي که شل بجلۍ 12 به موږ مړې کوو 8 به مال آډر راکړي چې 8 نه کم نه کم چې په دې کړۍ باندې کم لیټ لګېدلی کساب ته لیټ لګېدلی ګاګ دا به موږ له پرېږدي دا به موږ له نه پوهېږي چې تاسو ټول هر څه بند کړئ او تاسو په موږ باندې په 9 بجې دا هر څه ایسي راخوشي تاڼې والا راخوشي زموږ کسان اوچتوي دا د هغه خلک اوچتوي چې کم 2 نمبري دلته هماله ټول سرکاري ملازم را روان دي د پنجاب نه د کم سر نه ماله ګاګ راوشي او موږ ګاګ پاتو نو دا په یو ملک هم داسې کار نشي کېدی په هر ځای کې دکانونه کولاو دي د جوس والا کولاو یو نمک منډۍ بدنامه ده د موږ د حکومت چې موږ زه به تاوان کې سبا ستاسو منم سبا زه ومنې داسې باندې موږ به چلو ستاسو ټولې هغه به زه نه منم موږ سره موږ اجرانو بازار د ملک کسانو موږ سبا کښېنې پاک شتم به زو ستا به منم زما به منې روزګار کوو ساغې ته خو نور راغلي. زما خو نوشیر نوم دی زه د ډسټرک 400 مهرو مرزو سره تعلق لرم. ایچ ډي سي خو راغی لکه دلې پرچه ورکړه دلې 10,000 پرچه ورکړه ده خو 10,000 پوره کړه دې به دا د غریب د سرمن نه وباسي. زه دا نه وایم چې د غریب کاروبار دې ختم شي خو چې کله غریب او سیستم نه سمیږي نو د سیستم دپاره دا دی چې د هغې دپاره یو قانون داسې شته چې هغه کاروبار بند کړي ولې چې د عوام نه په زیاتې ویستېږي کله چې په دې شی نو زمونږ ټول دغې کې زمونږ د سیستم هم یو غټه د ریاست هم دغه ده چې په ریاست کې کم خلک ناست دي هغه هم لکه کرپشن خلک دي د هغه کور ته هم لکه مثال اوس به زه تاته ووایم که زه راغلی یم په ما په 3600 روپۍ غوښه خرڅېږي خو اوس د ډي سي د دفتر کلرک راغی نو هغه ته ویل جي تاسو بس پیسې مه ورکوئ هغه دپاره بوتل هم راځي د هغه دپاره وي آی پي غوښه هم ورکړل کېږي وجه څه ده چې سبا به دا خلک راځي ما له پرچه راکړي نظام چې کله د ګراس روټ لیول نه د غریب او د خان دپاره یو شان نه جوړ شوی نو دا هېڅ کله هم نه ټیک کېږي. موږ ته هېڅ شی ویل چې تاسو یو بلف لګوئ او شټر کلاو ساتئ بل هېڅ راغی هغه وایي دا بلف تاسو ولې لګولی دی او تاسو ولې دا غوښه خرڅوئ مجید موږ کشر خو اوپن دی اوپن کشر یو هغه ګیر خامخا کولا وي یو بلف لګېدلی وي هغه بلف په دې وجې لګېدلی چې یاره غوښه کټ کېږي نو څوک لاس کټ لګي چاړه ده بله خبردار چې غوښه چې پخېږي بغیر بلف نه پخېږي نو په دې وجه موږ جرمانه کړو شه جي نو موږ خپله زکات وکړو اوس موږ زکات اخیستو ته مجبوره شو زموږ روزګار بیخي لاندې روان دی. بل دا چې کله موږ نمک منډۍ بازار کې کوم خوراک چې کوم دی الحمدلله ښه صفایي دی د خلکو مخامخ
د ګاډ کسټمر مخامخ خرڅ کېږي او د هغه مخامخ پخېږي. نو په دې وجه موږ دا درخواست دی چې موږ دا روزګار حکومت مخکې ورسوي. دا دې اوس روان دي.